داسې که یوه ښځه وي هغې ته د کفارې په منځ کې نفاس بیماری شروع شي نو دا نفاس بیماری داسې ده چې دغې ښځې ته پته ده چې دومره وخت نه بعد د ما ماشوم پیدا کیږي او بیا د ما بیماری شروع کیږي د نفاس والا وینه شروع کیږي دا بیا هم د کفارې روزه ونیسي نو چې کله د کفارې روزې په منځ کې د ښځې ته نفاس بیماری ولګیږي او دا نفاس چې کله ختم شي دا ښځه بیا د نوي سر نه دوباره روزې نیسي التسلسل چې کومه ده هغه ختم شو په حیض کې معاف د شریعت نه رخصت ورته راغلی ده خو نفاس یو داسې بیماری ده چې دا همیشه نه وي بار بار نه وي دا کله کله ښځې ته وي نو ښځې ته پکار ده چې په داسې وخت کې د کفاره ادا کوي کفارې روزې دې نیسي چې په هغه وخت کې د نفاس خطر نه وي نو چې کله ماشوم پیدا شي هغه نه بعد نفاس ختم شي هغه نه بعد بیا شروع کی یا د په داسې وخت کې شروع کی چې بچی پیدا کولو نه مخکې هغه د کفارې روزې مکمل شي نو که چیرته هم په منځ کې نفاس بیماری راغله دا ښځه به د سر نه بیا د 1 2 3 نه بیا روزې نیسي هغه چې کومې روزې نیولې وي هغه ختم شولې بیا د سر نه دا روزې نیسي التسلسل چې کومه ده هغه ختم شو